الله الرحمن الرحیم. بخاری شریف حدیث کې راغلی دی، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او د جنت تذکره نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوي چې هغه د ښه قسمت والا خلک چې کوم بهترین خلک دي او جنت ته په دخول اولی سره ورننوځي، دا به کوم خلک دي؟ الله تعالی دې موږ او تاسو ټول په دې کې حساب کړي. د دغه صفت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا به ډېر بهترین خلک دي او دا چې کومه ډله اول جنت ته ورننوځي نو دا به 80,000 کسان دي. د بخاري د مسلم حدیث دی، 80,000 کسان به جنت ته ورننوځي بغیر د حساب نه او بغیر د کتاب نه، بلا حسابین. د سلفاظ راځي خلق به خولو کې ډوبي، اریان به وي، ورخطا به وي، ایریږي به، او دا خلق به جنت ته الله تعالی ورننباسي. او دا حدیث کې راځي چې دا خلق به دومره ښایسته وي، د دې مخونه بلکل د 14 شپېره سپوږمۍ په شان رڼا کوي، رنګ به ډېر ښایسته او ښکلی وي، که دا نارینه وي او که دا زنانه وي. او به نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې کله دا اولنۍ ډله ورننوځي نو د هغې نه وروسته به دویمه ډله چې کله ورننوځي د دې مخونه به داسې ښایسته وي په شان د هغه بړقېدونکي ستوري، او درېیم به په شان د عام ستوري. درېیمه ډله جنت دا د نعمتونو ځای دی. او به پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایل دا هر یو کس به د ځان سره چې کوم دی 80,000 خلک نور جنت ته وي. نو د هغې ټولو تعداد علماو جمع کړی دی چې کوم خلک جنت ته ورننوځي په دې 80,000 کسانو کې، نو دا به ټول یو کم 50 کروړه جوړېږي، یو کم 50 کروړه. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله نورم سوال وکړو چې الله زما امت سیوا دی. الله جل شانه طرف نه ارشاد وشو چې ته خفګان مه کوه، زه به ستا د امت نه 3 لپې ډک کړم او جنت ته به چې کوم دی ورننباسم. 3 لپې خلک دا به الله تعالی وایي د جنت ته ورننباسم. دا خبرې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایلې. او به نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل کور ته لاړې، کوټې ته ورننوتو. صحابه په دې باره کې بحث شروع کړ چې دا به کوم خلک دي. ځینو صحابه وویل چې دا پیغمبران دي، د نیکان خلکو انبیاو. ځینو خلکو وویل چې دا موږ یستو، لکه موږ د رسول الله ملګري یستو. ځینو خلکو وویل چې دا به هغه خلک دي چې پیدایشي مسلمانان دي، شرک یې نه وي کړی، خو شرکونه کړي دي، کفر هم کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیرته واپس راووتو او چې کله راووتو نو ویل دا څه بحث کوو؟ صحابه ورته وویل چې د الله رسوله په دې باره کې بحث کوو چې د 80,000 خلک به کوم خلک دي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا به هغه خلک دي ولا یتطیرون چې هغې بدپالي نه نیولي. لکه زمونږ خلک وایي چې یاره دا ښځه سپېره وه، دا کور سپېره دی، دا پلانکې شی سپېره دی، دا پلانکې انسان سپېره دی. لیکن احادیثو کې راغلی دی چې سپېرهوالی په هېڅ کې نشته. او یو دا دی چې سپېرهوالی یې نه نیولی په څه سره. او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا به هغه خلک دي چې غلط دمونه باندې ځان هم نه دم کړی او نه د جادو په دم باندې په بل چا باندې خپل ځان دم کړی چې ما دم کړم. جادو یې نه کړی، د جادو نه ځان ساتلی، نه جادو ښودلی، نه زده کړی او د دې نه ځان ساتلی. نو دا قسمه خلک به جنت ته چې کوم دی. او درېیم علامه دا ده وعلى ربهم یتوکلون، په خپل رب باندې توکل کوي. نو دې نه موږ ته دا خبر راوځي چې موږ او تاسو دا 3 عملونه ځان نه وباسو. سپېرهوالی په څه سره خاص نه کړو چې د پلانکې ښه سپېره دی، پلانکې زنانه انسان دا سپېره دی، یا کور ګاډه سپېره دی. او د هغې سره په خپل رب باندې توکل وکړو، د غلط دمونو منترو نه ځان وساتو، د جادو د هغې نه. قرآن حدیث سره چې کوم دم دی دا جایز دی او رسول الله نه ثابت دی. رسول الله په خپل ځان په دغه 3 صورتونو باندې دماوه ماخوستن.
نو دا په خپل ځای باندې خبره ده لیکن د دې نه بغیر چې کوم جادو او منترې دي او دا ښاپېري دي او پیري دي نو دا قصې خرافات دي د دې نه موږ او تاسو سره ځان ساتل پکار دي نو لحاظه که په چا کې دا درې کارونه رالل الله تعالی به چې کوم دی دغه په جنت ته ورننه باسي نو راځئ چې موږ ټول د الله نه سوال وکړو چې الله موږ ټول په دغه 7,000 کسانو کې حساب کړي بغیر د حساب او بغیر د